أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سورة الانعام 151 نمبر آیات. پدې 151 نمبر آیات کې هغه شیونه ذکر شوی دی چې کوم واقعي الله تعالی حرام کړل په شریعت کې حرام دي. الله تعالی نبی عليه السلام ته وایي ورته وایا تعالوا چراش اتلو جز تلاوت کوم ما هغه حرم ربکم چې حرام کړی دی رب تاسو حرام او حلال نه پیژنئ ځکه د شریعت تابع نه دغه حرام او حرام حلال تاسو ز بیانو هغه چې حرام کړی دی په تاسو باندې رب تاسو الله تشرکو به تاسو به شریک نه نسی الله تعالی سره شیئا هیڅ شیئا کې د مسالې ته اشاره ده چې د شرک څومره اقسام دي هر یو قسم نه موجوده جدا ځان ساتي څومره قسمونه چې پکې دي. وبالوالدین احسانا د نمور پلار سره به ښېګړه کوي. نو اولنې دا شو چې لس سيزونه دي. اولنې خبره دا ده چې تاسو به شرک نه کوئ هغه که شرک جلی ښکاره شرک چې خلک یې پیژني او که شرک خفي پټ شرک چې عام خلک په هغې باندې پوهېږي هم نه چې دا شرک دی. لکه څنګه چې علماو لیکلي دی چې دا هم په شرک په قسمونو کې داخل دی شرک خفي دی. اگر چې په ظاهر باندې معامله او عقیده شرک نه ده خو دا هم په شرک کې راځي. سړی داسې عقیده لري چې که پلان کې سړی نه وي نو زما پلان کې کار نه کېدو او که پلان کې سړی نه وي نو زما نقصان نه کېدو. نو دغه خپل ګټ او تاوان په چا پورې تړل چې که پلان کې یي نو نقصان به نه کېږي او که پلان کې یي نو نقصان به مې وشي او دغه د الله تعالی نه ورخ داسې خبرې کول نو دا هم به شرک خفي پټ شرک راځي. اگر چې په ظاهر باندې شرک نه معلومېږي نو بده شیئان کې د شرک عموم ته اشاره ده چې شرک خفي او جلی دواړه شرکونه نه بزان ساتي. وبالوالدین احسانا د مور پلار سره په احسان کوي ښېګړه. یو ښېګړه احسان کول دي یو سر په سر باندې ژوند تېرول هغې ته مساوات ویل کېږي او یو چې دی نو د بل د احسان لاندې پاتې کېدل دي. نو سر په سر ژوند داسې دی چې څومره ښېګړې تا سره چا کړي ته قمر سره بیرته وکړي دا سر په سر شو. د بل د احسان لاندې پاتې کېدل داسې د هغه څومره ښېګړې کړي دي بس کړي دي ته واپس د هغې بدله نه ورکړې ځان دې غلی کړی دی. او درېیم دلته کې د احسان مسله د احسان دې ته ویلی کېږي چې هغوی که څه کړي دي که نه دي کړي خو ته به اوس د خپل طرف نه پوره د ښېګړو کوشش کړي پوره کوشش پکې. اگر چې د مور پلار دا کېدی نه چې د بچي سره ښېګړې نه کړي خو بیا هم که یې نه کړي ستا په خیال باندې زیاتې کړي نو ته به د احساناتو کوشش کړي هغوی سره به حساب محاسبه نه کوي چې ما له دا نه دی کړي وغیره نه کړي که تا له هېڅ نه کړي بیا مور پلار د ښېګړې خبر د ښېګړه بس لازمي کړي. نو په دې وجه باندې اکثر علماو لیکلي دي چې یو احساني یو انصافي دې کې هم فرق شته. د دې یو مثال واضح دا دی لکه یو سړی ولګې ته یوه څپېړه ووالې عدالتي فیصله دا ده چې یوه څپېړه دی بس ته بېرته ووهه نو دا انصاف شو. تا چې بېرته ووهه انصاف وشو او که ته ونه وهه داسې پاتې شي دا ظلم دی. او که ته داسې وکړله چې تا له څپېړه درکړې ده عدالت وویل چې بس څپېړه ورله ورکړې یا په خپله باندې ویل زما نه بدل واخله خو تا وانخیست نو په دغه ټایم کې دا احسان شو هغه څه د سیوا ښېګړه وکړه. نو د مور او پلار معاملات د احسان نه ده د انصاف او د برابرۍ خبره نه ده. ولا تقتلوا اولادکم تاسې به نه وژنئ اولاد خپل من ابلاق د یرې د ولږې نه. دا درېیم جهالت دی چې به اکثري مشرکانو کې دا رایج و په ټولو کې نه و خو اکثري کې و. دوی به داسې کوله چې جنکۍ بیا وجلې د دوو وجو نه بیا وجلې. یو وجه دا وه چې یاره سبا به د دې جنۍ څوک تپوس وکړي او دا به ورکولو خبره وي دا خو ډېر شرم او پیغور دی شیطان مو دا خبر دی په ذهن کې اچولی. او دویم دا ده چې نو دغه د پیغور د وجه نه مرګ یې پکار دی. دویم یې دا ویل چې دغه جنۍ به ضروریات د دې به خرچه لګي خوراک به یې لګي او د دې جنۍ خو ماته پیدا شته نه ځکه چې د بل کور ته به ځي ګټه وټه مزدوري خو ښځه کوي ښځې د دې لپاره ده نه
چې دا لاړه شو دیاړیانې کې مزدوریانې کې پیسې ګټي نو ول د دې خیال دا و چې ګنده په اقتصاد باندې بوج کیږي دومره ګټه به څه کولې به نشم او دا به خرچه به لګي دا دوه شیطاني سوچونه دي انسان دې د پاره دغه ژوند په خطر کې اچول خرابول چې زموږ اقتصاد به خراب شي الله تعالی دغه نه په وکړه چې خپل اولاد قطعا موجني او بیا به تیر دولګي د وجنه چې ولګي براشقات براشي د دې وجنه دولګي نه بالکل مړ نه کوي دلیل وای نحن نرزقكم واياهم ذکر الله تعالی وای تاسو له هم رزق درکو تاسو چې کوم خواري کوي تاسو بخپل معنی نه کوي تاسو بخپل دونه سلیتونه نشي پیدا کولای بزان کی دا رزق الله تعالی وای تاسو له زدر کوم واياهم او بیت يحمر په دې ځکه کې الله تعالی وای تاسو له هم رزق در کوم یعنی مور او پلار ته خطاب دی او دوی له هم رزق ورکوم نو معلومیږي دا چې مور او پلار یعنی پلار د اکثر بخپل روزګارونو باندې پیښو باندې هم نه نازيږي چې کما دا پیسې نه وی ګټلې داسې نه کېدل ځکه چې الله تعالی د پلار د هم خرچه ور کړی دا پیسې ور کړی دي او دوی هغه بچو له هم الله تعالی رزق ور کوي نو ټیک د حرکت بده کړي ور کول ولا ذات الله تعالی دی معرف د دې مثال ویلې دی لکه سړی د سیو کې چې میوهدار بوټي بزمای کې نال کی نو نالول خټیک د دوک او به بدور کړي ساره بدور کړي مثال وتور باندې خدا بوټي د دې بوټي لګیدل راغټېدل د دې میوې نیول د سړی په واس کې نه دي د کار نه دی کړي د خو الله تعالی کړي دی نو ټیک د حرکت دوک خو کار الله تعالی وک په دې ځکه کې الله تعالی وایي چې تاسو له رزق درکوم او دویلم خو مور او پلار رزق وړاندې ذکر کړی تاسو او بچي به سره ذکر کړی دي معنی په قران وایي چې یو بالغ کا مسبل پټي مسالې ته اشاره ده هغه مسله دار د حدیث ثابت چې انما تنصرون وترزقون باضعفائكم وای تاسو چې الله تعالی مرسته کوي امداد سره کوي او تاسو چې الله تعالی رزق درکوي نو د یو وجه درکوي چې تاسو په اساس باندې ګرانه کې کمزور محتاج خلک شته او تاسو دغه سره لاس کوي نو بس الله تعالی تاسو سره مرسته کوي رزق هم درکوي نو دینه معلومه ده شو چې کم خلک په خپل بچو باندې خرچه نه کوي د خپل برابر بیا به هم خرچه نه کوي وسې کیږي خرچه نه کوي دغه شان د دې په معاشره کې د محتاج غریبانان شته چې دې ته معلوم دي ډېر بیوسه خلک دي بل لارې نشته او دې وسره بیا ملاس نه کوي الله تعالی ور دي کسان اقتصاد خامخ خرابوي بیا رزق نه ورکي بیا ودی باندې لازم غربت او حوادث لازمي راځي د دې حدیث نه د معلومیږي او کوم خلک چې په غریبانو په کمزور خلکو باندې خرچه کوي لکه بچی کمزوري د مزدوري نشي کولای کم چې واړی دغه شان زنانه خو مزدوري نشي کولای او دغه شان ډېر بیوسه مجبوران خلک نورم پیدا کیږي نو چې کله په هغه باندې خرچه کوي نو الله تعالی به تاسو سره مرسته هم کوي او تاسو د رزق هم پراخ در کوي تاسو د ډېرې پیسې هم در کوي نو معرفت په دې کې دغه باندې کوم مسلې ته اشاره ده بل ذکر کې دا مسله چې کله ذکر شوی د نغل کې دا پلار ذکر مخکې راغلی الله تعالی وایي الته کې د بچو ذکر مخکې د نحن نرزقهم موږ د بچو لم رزق ورکو ماشومان او تاسو لم درکو نو بده کې معرفت په بری نقطې ته اشاره ده او دې کې د جدا جدا مضمون ته اشاره دي الته کې اشاره ده چې الله تعالی وایي د دوی لم رزق ورکوم او تاسو لم درکوم او اشاره دي خبره ده چې د رزق ورکولو زیات مستحقین د کمزوري خلک دي چې کم بیوسه خلک لہذا چې کله انسانانو امداد کوي نو اول به کمزور سره لاس وي کمزور سره امداد وکړي او دا خو اتفاقی مسله ده ولا تقربوا الفواحش او تاسو من ذکر کې بی حیات بی حیات څومره قسمونه دي نو هغه دلته کې دوه قسمونه ذکر شوي دي ما ظهر منها وما بطن هغه چې ښکاره فحاشي ده او هغه چې پټه فحاشي ده د دوه ته منځ دي کې د فحاشي فواحش دا د فاحشتون جمع ده فاحشه معنی ده بی حیاي په عام طور کې عام اصطلاح کې معنی کیږي خو امام راغب رحمه الله وايي فاحشه هغه کار ته ویل کیږي چې معاشره کې داغي نقصان همي او په معاشره کې باغی باندې سړی سپک هم ښکاري دا فاحشه ده نو بده کې خیال کې غلا هم سپک شي دی په غلا کې د معاشري نقصان دی بل نقصان کیږي او سپک هم سړی ښکاري دا شان ده کې ظلم باندې سړی په دې ښکاري د بل نقصان دی نو د امام راغب رحمه الله دا تفسیر مطابق فاحشه هغه جرم ته ویل کیږي چې خلک بد هم ګڼي او معاشره کې داغي نقصان هم موجودي نو دغه مراد زناکاری په دغه کې شامل ده زناکار سره په معاشره کې انتهایی سپکې انتهایی بدخکاری خلک یې غون خاندان ته په بد نظر باندې ګوري دا کار انتهایی جرم هم دی زیاتې هم دی نو دې ځکه کې دوه احتمال شو چې فاحشه نه مراد عام ګناونه شو کنه خاص زناکاری ته مراد ده عیاشي ته مراد
نو اکثر علما رائے دا چې دې مراد فحاشي به حیاي مراد زناکاری ته مراد ده. بیا دغه زناکاری دوه قسم نه دي. یو ظاهری د دنیا یې نه سره په کار باندې د فحاشي حرکتونه کوي او په کار باندې د فحاشي اسباب استعمالي او په د فحاشي خبرې کوي چې خلک خبريږي. نو دا خبره چې کوم نه نو دا هغه ظاهره شخکار فحاشي شو. دویم بطانه د پټ ده چې خلک نه خبريږي د تورې تیاری او د موبایل کسي دي چاته پته نشته ده خو شی په حاشي د ګناه ده جرم ده. نو دغه دوه قسمونه چې کوم دي الله تعالی وای دا من دي یو به هم نه کوي. دویم خبر بدی کې دا دی چې د ظاهره د هغه په حاشي مراد د چې دغه تعلق د سترګو سره ای چې بسترګو باندې سړی بد تصویرونه ګوري پردو زنانو ته بد نظر باندې ګوري او دغه شان د کې دغه تعلق د لاس سره ای دغه تعلق چې کوم دی د جسم سره ای نو دا ظاهري په حاشي شو. او بتوانه چې کوم دا پټه په حاشي هغه دا چې بزره کې کمی ارادي وسوسې تیریږي پټي پټي او څوک دي خبر نه دي په خپل باندې سره کاري علامات نه سرګندېږي خو پټ بده کې ډېری خبري موجود دي پړه کې ته نه الله خبر دي ګنده دي. نو بده ظاهره کې هغه چې کوم د تعلق د اندامونو سره شو او په بتوانه کې هغه شو چې کوم تعلق د زړه سره دی. ولا تقتلوا النفس التي تاسو بنو وجنه هغه نفس لره حرم الله چې الله حرام کړل وجل د هغه. نو د نفوس وجل حرام دي یو سالارون کې کس سالارون کې شی وجل د حرام دي. وقتل النفس وجل د یو نفس سالاري د کبایرو کې دي حدیث کې د کبایرو کې شماريږي خو الا بالحق مگر په حق سره وجل شي. حق سره ډیر مرګونه په حق سره کې دي لکه قصاص دا شرعي سیز دي دا مرګ دي قتل النفس کې دي خدا په حق باندې دي د دې مرګ په کار د شریعت د اجازه ورکړي ده. دغه شان نه کې د اسلامي نظام د پاره د گواهانو شرعي گواهانو د ثبوت باوجود چې کله د چا زنا ثابت شي دا غیر رجم چې کوم دی په ګټو باندې وشتره وجل په سر عام د خلکو مخ کې د کې هم مرګ راځي خدا شرعي سیز دي. دغه شان نه کې مضر کم ضرري شي نه چدي لکه لیونی سپي او دغه شان نه کې ماران نور حیوانات ساونه لري خو ضرر یشته او د مسلمانانو په علاقه کې دي. نو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې اتقوا المضر قبل الضرر ضرري شي نه د هغه د ضرر نه مخکې د پکې د مړک. نو ماران به وجدي چې کوم د مسلمانانو علاقه دي لړمانان څومره خطرناک شي دي. البته دا شي زونه چې کړه د کافرانو په وطن کې او در کافرانو وطن ته راځي کافران چې د اسلام په خد دشمنان د اسلام خلاف ته هغه جنگونه روان لکه د زمانه کې یورپ یونین راوخله دغه شان د اسرائیل چې په ظلم او جبر کې مشهور دي. روسیان راوخله هندستانیان چې مسلمانانو خلاف ډېر اقدامات شته روان دي. د برما کافران راوخله چې مسلمانانو خلاف ډېر سکړي دی کوي تاسو نور ملکونو کافران. نو دې ملکونو چې کله تلاړ چې داسې ضرري شتونه د مخې ته راشي د دې لپاره مناسب طریقه دا ده چې کله ستاسو په لاس راسي الله کمار دې نه دینه بغاخ لري کدي شو الله مار به نه وجني دې لپاره چې دې نسل ختم نشي د اصل د کافرانو وطن د ځان ته بچکا او پرې د جاویل بچیو کې کار ولې وګوري کلهړم د داغې نه دا لکه واچو کم تیار لا شکه چې پکې ده او ما او لړم دغه سي پرې د ودامه وجنه پرې د جګړه راګرځي بچیو کې دا چې چلو نه پرې وته بچیو کې چې دغه خلک برابر کې دا شرعي مسله. نو بده ځکه کې د قتل النفس نه هغه شی حرام شو چې د رجم او د قصاص نه علاوه مرګونه کول پاسي شکونو باندې واخ واضح پالتو خبرو باندې اسی د پښتو اردو د په وجه باندې او دغه شان د کې ضرري شي نه جسم باندې دغه وجل شرعاً جایز دي او مسلمانانو په وطن کې بیا ضروري خبره ده د کافرانو دغه احوال تاسو ته ویل ذالکم وصواکم به لعلکم تعقلون. په دې خبره باندې الله تعالی تاسو ته وصیت کړل. وصیت خپل معنا دا ده سړی چې کله وفات کیږي او بچی راوغواړي یو مهم خبر وته بیان کړي چې زه دنیا نه تلو والا یم خدا خبر انتهایی ضروری ده زما د مرګ نه بعد تاسو باندې عمل کوئ. نو د مرګ ځنګدن پټه کې څوک می خبرې کوي دا خبره چې انتهایی ضروری په دغه سخته کې څوک پاتو خبرو ته جوړ نه کوم چې خبره چې وای نو د انتهایی د درد نه وای د انتهایی ضرورت په بنیاد باندې بیانوي. نو الله تعالی باندې مرګ ناراضي خو الله تعالی چې د وصیت کوم خبره کړې ده نو دې اشاره دی خبره ده چې دا خبر انتهایی ضروری دي د وصیت په شان ته کې وګڼئ چې تاسو مړ کېږئ او باغ ټیم کې ضروری خبره بچو ته بیانوي د قشن کې خبره دا وګڼئ انتهایی ضروری خبره ده چې په دې کې ګډوډ نشي لعلکم تعقلون دې ته پر تاسو عقل من جوړ شي. ولا تقربوا مال اليتيم تاسو منځ دې کې مال د یتیم ته
یتیم مال ته نظر کېدل معنا دا د دغه کم ثابت جایز مال لري هغه کې تاسو خپل مرزي باندې تصرف مکوئ الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه او د نزدیکی کې چې کومه ښه طریقه ده ښه طریقه دا ده په کومه طریقه چې نزدیک کېدل جایز دي ښه طریقه نو معارف د هغه طریقه خودل چې دغه مال لا خستل او دغه حفاظت کول یا دغه مال په پیسو باندې دی یو د ذمہوار ټاکل چې هغه د مال نگرانی کوي چې ضایع نشي دغه مال نه دغه غریبانو یتیمانانو باندې مسکینانو باندې چې کوم دغه مال مالکان دي او دغه باندې برته خرچه کول دا احسن طریقه ده جایز طریقه ده دین علاوه دغه مال لا غسل ځان له سنباله ولا ځان له استعمال ولا ټیکار نه حتی یبلغ اشده در دې چې دا ورسیږي ځواني خپل چې کله ځوان شو نو هغه نه بعد به ته حواله مخکې دا مضمون هم یو ځای کې درشوي دی او دغه داسې چې بده باندې با امتحان کوي وقت الیتامه امتحان یتیمانانو باندې به امتحان هم تاسو کوي ینده یتیمانان کله کله ځوانان هم شي او غټ عمر ته ورسیږي خدا غټ او تاوان نه پیژني ډیر خلک دسي عقلونه کار نه کوي لیونی نو ته بده باندې ځواني سره سره بده باندې امتحان هم ضروری دی امتحان به څنګه نو امتحان دې د ځواني نه بعد بده پیسې ورکي هغه سيزونه چې تاسو معلوم دي پارس کې لګي پیسې ورکي او دا یو شی ریټ معلوم دی او ته دا پیسې واخله پاکیجز پکې واخله او جو باقي پیسې کوي پاتې شو بیرته راو نو بیا به ته اندازه والے چې سودا څنګه کړی دا او ریټ صحیح کړی دی کنه غلطي کړی دی باقي پیسې څه کړلې نو کته دا روغ رمټي پیسې را رسولې شو ټیک سودای کولې شو نو سړی روغ کنه شو کولې نو دې کې کافي فرق شته بیا دا ما والا کوه که ځواني د ورسېږي نو بیا ورته هم ما والا کوه دا شرط چې کوم دی د امتحان شرط مخکې تر شوی د نو ذکر نشي واوفوا الكيل تاسو پر کوي پیمانه والميزان او تل یو پیمانه یو تل پیمانه لکه دا کپڑے چې سره ناپي بغز باندې دا غز دا پیمانه او تل چې کم دانو تل خو هم تاسو پیژنئ نو که ډیجیټل لوګو دا بل د خپل چې کم تول بل قسط په انصاف سره لا نکلف من مجبور کا نفسا حس او کس الا وسعها مگر په اندازه طاقت د حق باندې واذا قلتم هر کله چې وینا کوي فعدل د انصاف خبره کوي کم سے کم تاسو په صلاح والا شو خبره والا شو بيخي رښتیا وایي عدل او انصاف نه کار وخت ولو كان ذا قربا اگر چې دغه کس خاوند رشتہداري د دې مګور چې خپل نو راشه دروغ ولا وایا او چې پر دې نو بس مخالفت وکړه نو رښتیا په هر ټیم کې دی عدل او انصاف نه په هر ټیم کې کار دي ته نه ګور چې خپل کې پر دې او د اختر دې هدا پورې کافر دی کو مسلمان چې کافر کړه په حق یې کافر د بار باندې خبره کوي اگر د نبی عليه السلام واقعیت مخې دي چې د منافق او د يهودي معاملې رااله او يهودي چې کوم د په حق باندې دي او منافق په حق باندې دي په سره جو اور ولا شو نو يهودي په حق باندې ثابت شو په سلام وکړل روز د بیا به هغه راغ عمر فاروق ته راوړل لغه سره او هغه رستي خبره ده خو اصل کافر په حق باندې ثابت شو چې کله په حق یې نور کې څه بس نه وبعهد الله اوفوا ذل ذلا وعدي پورک ذالکم وصواکم به پدې خبره باندې الله تعالی تاسو ته وصیت کړل یعنی دا خبر انتهایی ضروری دی حکم کړل هغه حکم چې کوم ضروری حکم دی لعلکم تذکرون دې د پاره تاسو نصیحت قبول کړئ